اتیاو کالو به دغه ورځ یو سړی راغی یو دعا راته وکړه مړ څه اوس د اتیاو کالو به ویل دلته یو جنۍ ده 14-15 کاله عمر به وي چې پلار یې زړه نرم شي چې مال یې راکړي خدای دې بیخ بنیاد وباسي او دا کار زمونږ د قبایلو کې ډېر زیات د 14 کالو جنۍ به او یو کړپن ته به ورکړي پښتون نوم مال نشته پښتانه نشته دا د پښتو مختو ټکي چې تاسو اخبار کې ګوري زه د دې ټولو نه مخکې حامي یم زه پښتون یم او زه به د پښتون ټکي هله منم چې د پښتنو ښځې په کور کې کیني ته پوه شو په خبره د کوم پښتون ښځه چې بار سړي بویي او پښتون نه پښتانه نشته او یا به مې لیونی شوه په ترجمې باټینګڼه واړي کم سړی چې په خپلې لور پیسې واړي او خرڅ یې کړي دا لور به د قیامت په ورځ د وینځو په صف کې ولاړی د وینځو په صف کې او دعا به کوي چې خدای مور او پلار مې په وواړه جهنمه کې چې زه یې خرڅه کړې وم په دنیا کې او زه اوس د وینځو په صف کې ولاړی خرڅول خو د وینځو کېږي د اصیلو خرڅول چېرته دي بل ورسره دا شرطونه لګول دومره تولې به سره درکې او دومره به جوړې کې او دومره به فرنیچر کې او ډبل بیډ به جوړې او پلانې به کې او ډینګړې به دا شته په اسلام کې دا ټول په دې قهر اخته دي که نه دي اخته هېڅ نشته دا مې 2 لکه ځل ویلي دي چې د ټولې دنیا پښتنو او د ټولې دنیا مسلمانانو دا واورئ کلونم په د یو پیسې مطالبه وکړه د یو پیسې یا د جوړو یا د کالو مطالبه وکړه تاسو د جناب محمد رسول الله دشمنان یې بی بی فاطمه خاتون جنت وا دا غي وعده چې کېده حضرت علی نه که پیغمبر مطالبه کړي یا د جوړو جامې نه وي وینځلې جامې کالی نو د کجورو د پاڼو کړای جوړ کړي په غوګونو کې ورته واچولې بنارسای نه وا نو د ببرې شړای د چیلو د وژغنو د جوړې کړي شړای لپټای ور په سر کړه او نکاح وتړلو جنکای ور سره کړه د حضرت علی کورته واستوله واده دی ته وي نن زمونږ د ملک ښځه او سړي ګوره دوی سالي دا د دوی ودونه دا خو لعنت دی دلته مې لس ځل ویلي دي بعضې وخت کې ما له جمعې په ورځ خلک لاسونه راکړي چېرته واده نه راغلی چې لاس داسې کوم د وریجو بوی کې راشي نو ویې نه پېژنم کینې په دې مخ یا پټاخم ته وباسم چې وریجې دې خوړلي د واده چې ما له لاس رانه کړي عزیزانو زمونږ وطن کې یو ښځه وه سود به یې کولو ښځو ورته ویلې دوغه خله به لاړه شي سود ما کا هغې ورته ویل ایمان خره ورې خو ارمان د دنیا گئے ایمان خره ورې ایمانونه ډېر دي خو خبرې د پیسو کا چې ارمان د پیسو نن ستا ټول ملک غل دی معتبر غل دی سرکاري خلک غل دي عوام غل دي په سوزکو کې چې ناستو صحیح خدای ته ګورئ لږ د جیبونو خیال ساتئ په هر علاقه کې د ګڼکپانو ډیوټۍ لګېدلي دي پل بم نه جیب نه به دې پیسې ویستي کور بل بم نه کور به دله والی اوبه دې نیسي او جیبونه به دې ولټوي او مال به درنه والي یو څو پټاخې به دې موی روان نن ټول ملک غل دی که تاسو ما ته وایي چې ته څنګه یې زه م غل یم که ما ته پته ده چې د دې بد ځناور د روټۍ د رقم نه لګي او سخات ته په مړي کې لاس نیسم که نه لا چې په پیرانو پېښ شي وایي سخات یې نو په ښځو چې پېښ شي وایه د مړي الوای نه وه د تختې وایي ته خدای دې بیخ بنیاد وباس
په دا سپین سر چا پسې مټیزه شي چې د مړی الوا نه خو نه به ورسره څه کنه کور دی وران شه د مړی د الوا چرته یا منکر نکیر له رشوت لیږي چې هغې په الوا شي او کافرو به وي دا خبر هم شوې ده قرآن کې دا آیات چې راغی چې کل یوم هو فی شان هره ورځ د الله په یو نوي شان کې کافر وی چې خدای پاک به په قیامت کې په یو نوي کار کې اختی او موږ به جنت لمنډي کو خدای ویلي چې قیامت کې به زه په څه کار کې اخته یم او موږ به جنت لمنډي کو نو جواب راغی چې یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان نو جواب سره راغی چې سنفرغ لكم ایها الثقلان کد قیامت پر ورځ په کار کې مخته ما او د بنی آدم او د پیرانو ډلې خدای راست په ذات مې دي قسمی جزان بدر ته اوسګار کم سنفرغ لكم ایها الثقلان زب تاسو د پاره ځان اوسګار کم زئی برانه پکما یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے د پیریان او د بنی آدم وډلې کیا طاقت لري نو زئی زما د اسمانونو زما د زمکونه زئی تلاشي کم خوا به تختی زیبا کم خوا هغه چل دی یو سړی نه چا پیسې و تختولې هغه داسې منډې والي دا چې چا نه تختولې دا دیرې ته را منډه کړه ویل که هغه لاړو اغل ویل په آرام کې نه دا ځای دی دلته به راځي کم خوا به تختې که کیړی دی پټې کې پروسه کال یو 13 جمعه یو سړی راغی بیچاره نه کیړی پټې مسک دا سب ټیک شي خو کده دې ذلیل ملک نظام ټیک شو د دې ذلیل ملک هر سب ټیک شي یو غل رانیسم او لاس ته پرې کوم ته وګوره چې بیا د غلا نوم څوک والي یو غل رانیس اوس غل چې ونیسي تاڼې ته بوځي درته پته ده کور دی لوټ شي تاڼې تلار شي درته پته ده جیب دیواله شي تاڼې تلار شي درته پته ده زه به څه وایم سزا نشته او د نواز شریف حکومت چې راغلی دی په دې اخبارونو کې تاسو ګورئ ججان دسې او ججان دسې ججان دسې او ججان دسې او ججان دسې او ججان دسې ججان هلته په خپلو کې په خپل ویر اخته دي نو ستا به څه فیصلې وکړي تا ته به څه نو زما عزیزانو د دې ټول واحد علاج چې دی هغه خدای ته رجوع کېدل دي خدای ته چې څو پورې ترو او قوم رجوع شوی نه او د ذکریا علیه السلام غوندې اذ نادى ربه ندان خفیا باندې عمل نه کړي د دې ملک نظام به نه ټیکي بالکل سچ پکې څوک وایي دا ټول دروغ کمپلیټ دروغجن دي او په دغه دروغو باندې 50 کاله وشو چې مونږ عمل کوو لګیا یو خیر ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام مطالبه وکړه چې یا الله مالا یو زوی راکا چې ما نه رستو هغه د دین خدمت کوي زوی راکا خو دین د پاره نن زمونږ زامن مونږ ز دین د پاره نه دی غوښتي نن زمونږ زامن مونږ دنیا د پاره غوښتي کده مليانو دي او کده پیرانو دي او کده میاګانو دي او کده باچایانو دي دنیا د پاره دي دین د پاره نه دي خدای د پاره نه دي جواب راغی زوی غواړي د دین د پاره یا زکریا
ونبشرك بغلام اسمه يحيى. اے ذکریا علیہ السلام زیر در کوم پیوزوی باندے چنام بی یحیاوی زوم در کوم و نامم ولما کی خوا یحیاء بی نامی. نن دی خپلو نمونه ته خو لږ وګورئ. د چا نامه لرګی دی، د چا نامه چینار ده، د چا نامه جمټ ده، د چا نامه توت ده، د چا نامه بیره ده. د نامو ته خو لږ وګورئ. جنۍ چې وشي ښځو د ډمو نامې خوښې کړي د ټلویزیون د برکته. د ډمو نامې چې لورې وشي د ډمې نامه پې کېږي. هلکانو پلارانو د ډمانو نامې خوښې کړي چې زوی وشي د ډم نامه پې کېږي. نن تاسو ووایئ چې د پیغمبرانو نه د صحابهو نه دې نه ښې نامې به چېرته پیدا شي؟ د صحابیاتو نه دې نه ښې نامې به چېرته پیدا شي؟ د پیغمبر لور شوه نامه یې په فاطمه کې. یا رسول الله د فاطمې مطلب څه دی؟ فتم په عربي کې ښځه چې د تینه ماشوم پرې کوي دې ته فتم وایي. وای په دې مې فاطمه نامه ځکه کېښوه چې د قیامت په ورځ به دا زما امت د جهنم نه بچ کوي، جهنم نه به پرې کوي. د هر یو نامې به دا مطلب. عائشه، الله اکبر، هغه عائشه چې د اسمان نه به خدای صفایانې کولی، هغه عائشه چې پیغمبر سره نکاح په اسمانونو کې تړلی شوی، په اسمانونو کې. دې نه ښې نامې به چېرته پیدا شي؟ خدیجه، هغه خدیجه چې پیغمبر د غار حرا نه راغی سره لوی پې راله او خدیجه مسلمان هم نه وه او ورته وایي چې محمده ګبراوېږه ما، ستا د شان و شوکت نه داسې معلومیږي چې الله به تا نه ډېر لوی کار اړي. لا مسلمان هم نه وه. زمونږ دا پودرې مسلمانانې دي، خدای راستي که د سړیتوب خبره درته وکړي چې زړی شي ولا تور رنګونه راوړي چې په سر یې مږه چې ځوانه ښکاري. او دا مالدارې چې دي کومې دوی چې دا مخ چیچړې وکړي نو امریکې ته لاړې شي پلاسټیک سرجري وکړي، دا سرمنې ولا راکاږي چې بیا جینۍ ښکارم. وښایم درته چا چا کړي دي. ماله د پاکستان درې کسونه کونه نه پټېږي. واورئ، ملا نه، دای نه او ډاکټر نه. ملا یې په تخته دا سنبی وګوري. وښایم درته، ورشئ په ارباب روډ باندې د ښځو د سرونو جوړولو دکان دی. د ښځو د یوې ښځې په 1000 روپۍ سر جوړېږي. زما ستا سر چې جوړی خو یا 2 روپۍ یا 5 روپۍ ورکو کنه. د یوې ښځې سر هغه نایان چې جوړی په 1000 روپۍ جوړی. اوس راځئ، دغه پټې خبرې نه کوم او نه د دې خړوسانو نه یریږم. اوس راځئ چې درته وښیم. لاړې او هوا شوې چې خولې به د ګلابو په شان بوی کولو، اوس که عطر و مګم د مینې بوی به تې در نشي. پخوا به انسان چې انسان ولیدو خوشحال به شو. اوس انسان چې انسان وګوري لکه یو سپی چې بل سپی وګوري. وایي په ایمان، سپی چې په لاره ناست وي او بل سپی وګوري نو دا چل کوي. دا خو به پېژنئ که نه؟ اخر کلیوالی سپي مې ګورئ، یو سپی ناست دی او ځای کې او بل سپی روان دی، نو دی ورته چې ګینې ته څنګه دلته رالې؟ اوس انسان نه دا شی جوړ شوی دی. انسان د انس نه دی،
انسان ته انسان ځکه وایي چې یو بل سره مانوس وي، د یو بل علاج وي، په یو بل قربان وای. پیغمبر چې د مکې نه هجرت مدینې ته وکړو نو د مکې خلک ور سره تلي، ځینې داسې وو چې هغې ښځې په مکه کې پرېښوه پیغمبر سره لاړه. نو اهل مدینه سره پیغمبر عقد مواخات قائمولو، وی راځئ چې زه ستاسو منځ کې به ورورولي جوړه کړم. نو یو صحابي ورته راغی وی جی ما سره د داسې سړي ورورولي جوړه کړه چې ښځه یې نه. یاره دغه ته خو په ایمان ووایي چې وګوره څنګه دا سړي وی د داسې سړي ورورولي را سره جوړه کړه چې ښځه یې نه. وی ولې؟ وی زما دوه ښځې دي چې زه یو ښځه دله ورکړم. د خپله ښځه په مکه کې خدای دپاره او ستا د ناموس دپاره پرېښې ده، نو زه یو خپله ښځه دله ورکوم. خو یا رسول الله په یو شرط به ورکوم چې دی به کور ته بوزم او دواړه ښځې به ورته وښیم چې کومه د ده خوښه شي چې هغې له طلاق ورکړم او ولی ورکړم. وبکې څوک داسې انسان دې ته وایي او انسانیت دا و. دا نن انسانان دي، دا بني آدم دي. قسم په خدای زه خو چې ورځ تېرېږي د مولانا عبدالمعبود صاحب په خبره مې نورم ایمان مضبوطېږي چې ما ته د یو قبر کشف وکړه چې یو مړی وګورم. وی راځه د شپې په 10 بجې هدیرې ته وویستمه چې مراقبه وکړه. ویل بچیه مړی خو درته ښیمه، خو دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ویې ګورې وړه دې خوشحال شي. مال ولې؟ وی دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا. که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. په یو منډه تې لاړم او کور ته مې ځان ورسول. زمونږ به دا علي بله واورئ په کلاو غوږونو، بیړه د بجلیګر ملام تباه ده چې په دې ملک او په دې قوم کې اوسېږي. د هغه پلار بیړه هم تباه ده او د هغه نیکه هم تباه ده او بیړه د دې قوم هم تباه ده او د مړو هم تباه ده او د ژوندو هم تباه ده. واورئ پیغمبر ویلي دي چې د خدای په ذات مې دې قسمي چې د خدای په ټولو سختو کې د قبر لومبنۍ شپه چې کومه سخته ده هغې ته د قبر د دنیا ټولې سختۍ هېڅ دي. دا لومبۍ شپه دي چې په قبر کې کومه راشي او دا څومره سخته ده دې له جهنم هم هېڅ دي. او په هر چا را روانه ده که نه؟ په هر چا را روانه او د هر شي نه مخکې ده، د هر شي نه مخکې ده. لومبنۍ شپه د قبر. الله دې امان راکړي د خپل حبیب په خاطر، د خپلې لویې خدایي په خاطر. خدای دې امان راکړي چې په دې لومبۍ شپه به مونږ څه کوو، څه به کوو، څه به را سره کېږي. دا دوه کسه چې راشي او ما نه به تپوس کوي چې دی به څه وایي، دا ځمکه به ما ته څه وایي. دا د پیغمبر خبره ده. مونږ خو دلته دا وکړو که نه ملا پې ودرېږي دا وایي الحمد قل هو پې وایي دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت ته ورکړې او پلانې ورکړې ډنګړې دغې ملا له قرآن ورکړه. تا دړه نه ووایي چې دا د خدای پاک وبخي، دړه نه دی نه. مونږ ټول زباني جمع خرچ کوو. قسم په خدای چې د کم مړي ته زه ودرېږم، کم مړي ته او ورته داسې وګورم که جنازه کوم او که رستو ولاړې وړه کې مې راشي چې ای عظیمه خدایه او ای د عظیم رحم مالکه خدایه دا لومبۍ شپه خو چې په ده لوی رحم وکړي. قسم په خدای چې هر مړي ته مې وړه کې دا خبره وایي. تاسو څه کوئ؟ دعا وکړئ الله اکبر الله اکبر. او لا چې غټ سومبور درته دعا ته راغلی خان او نواب او ارباب او سوټ امیر او داسې تاسو خو پې خوشحالېږئ که نه؟ دا سپېره چې یئ دا د مردار مخې ده. ارباب صاحب راغی معامله د دې ځای ده چې دې ځای کې د د دې ځای نه نه وي ویستې په اسمان کې اثر نه کوي. دا ټول دروغ دي. دې ځای نه به وباسي نو د اسمان رحم به در باندې راځي. نو خدای ورته وایي تر کومه پورې به الله بندګانو دا قوم په دې عظیم قهر اختی؟ تر کومه؟ خدای ته وګورئ کله خو سمم شئ که نه؟
کله خو سمم شي. رحمان بابا وی ولی نګوري و ما ته سم پس، ولی نګوري و ما ته سم پس، زیاته د غم زدا غم پس. ستا په عشق چې ما ګوري علم جاړي، ستا په عشق چې ما ګوري علم جاړي، نو جړوي را سره نور لمپس. په مطلب دې د سرو شونډو نه پوهېږم، په مطلب دې د سرو شونډو نه پوهېږم، چې مسکین د زړه هردم پس. رحمان خود پخپله ګرم دی چې مین دی، ولی نور لمی بولی ګرم پس. کله خو جفا وفا موکه کنه، خدای بنده ټول عمر به بې وفایي کې، ټول عمر به کوږې، تر مرګه به کوږې. چې هلک وي وران وي، خو چې ځوان شوې ټیک شوې، چې ځوان وي وران وي، چې بوډا شي کور دی لوټې لوټې شه ټیک شه کنه. هغه دکان ته دوايي ته یو بوډا راغلی، خدایا چې د هغه خبرې مې واورې، ما چې ټوکې ورسره وکړې، مال کاکا دا دوايي خو د طاقت مولا حسن یو داسې ناپړي ته یې وویله چې بس ما چپ شو. دا د بوډاګانو نو مال دا اوس دې سره جوړېدو چې د ګیرې نه ونیسم، او په دا خوله خوله، په دا خوله خوله چې یو غاښ په خوله کې پاتې نه شي، او شونډې پې دومره دومره وپړسومه چې د دغه مړي چې خبره بیا ونه کړې شي. دا بل شعر واورئ، وہی شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں، انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. ازلی بدبخت چې دی په نصیحت نه ټیکیږي، ازلی بدبخت چې دی فولادي توری او خبره وکړي او تراک شي او دا سر ته هلته لړکي. په دې سرکونو درته یو څو سرونه غورځوم، ته وګوره چې دا خلک د سړي دامن کیږي که نه کیږي. په خدای دې په دې 50 کاله کې د پاکستان باندې داسې نظام نه دی راوستی، او دا اوس نظام چې دی دا خو د پروردګار د ماښام نه وروسته مخکې دې مونږ خلاص. په دې کې خو د هر ارامتوب دروازه کولاو شوه، د هر ارامتوب، د غلا کولاو شوه، د ډاکې کولاو شوه، د زنا کولاو شوه، د جوارۍ کولاو شوه، د بلو پرنټونو کولاو شوه. اوس ته ماته ووایه چې حکومت پټانګه کې به تصویرونه ایښي، پرونه بربند سړی پټانګه کې کېنولی بایسکوپونه والا بربند، او ډوډکیا ورسره ډنګه ډیچا ډنګه ډیچا ډنګه ډیچا، او بربند خېټاورې پکې کېنولی، ورڅه ښکارېده چې راشي د پلاني بایسکوپ کې دا فلم چلی. نو خدایم هلاک که چې هلاک شي، خو پابندي پې ولګوئ، نو دا بایسکوپونه چاته معلوم نه دي. دا د سوټمار زامن خو هر ماښام چې ګورې پکې ناست دي او پکې ولاړي که نه، خلک خواس هم درځي که نه، پټانګو کې سره په سرکونو ګرځوئ. دا د رزیلو حال دی. د شریفو حال څه دی؟ په موټر کې صاحبه موټر به جوړ کړی، یو ګنټې او دغه به پې لګولي، او مخکې په ډګډګي به سړی ناست دی او کیمره به یې نیوي، د فلاني جنج روان دی. هغه ورځ یو جنج تېرېدو دی بالا مڼې کې، غالک ته مې چوکته که نه یاره داسې مردار شکل یو، ما دنه به بېګاله دا ښځه تښتي د ده دې شکل ته چې وګوري. هغه ته هم کیمره نیولې وه، فوټو یې ویستو چې جنج روان دی. څه وکړم؟ هېڅ نشم کولی. خدای ته ښه پوهېږي. ای الله غیبي انقلاب راولې په دې پاکستان، غیبي انقلاب. خدای چې سحر را پاسو او داسې انقلاب راغلی چې کچا کلت کړی او سر ته پرې کوي. قرآن کې راځي سورت مریم کې، طه کافها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکریا. اس کافها یا عین صاد دا 13 جمعه د حروف مقطعات و باس ما تاسو ته کړو. اوس زکریا علیہ السلام نیمه شپه ده،
او په کوټګۍ کې ناشته ورسره یو فکر پیدا شو. فکر دا پیدا شو چې ما خو ټول عمر خدایا ستا د دین په خدمت کې تیر کو، اوس زه یریږم چې د کوم دین خدمت چې ما کړی دی یا الله دې خدمت د پاره ما نه رستم یو وارث پکار دی، یو سړی ما نه رستم پکار دی چې د دې کوم باغ خدمت ما کړی دی چې دا باغ را نه خراب نشي. څه وایي؟ کاف یا عین صاد. اوس په دې هغه رب پوهیږي، دا مغه حروف مقطعات دي چې په دې الفاظو کې الله پاک څه ویل ذکریا علیہ السلام، په دې الفاظو کې څه ویل الله پاک جناب محمد رسول الله. کاف یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. سوال څنګه کوي؟ اذ نادى ربه نداء خفيا. الله تعالی چې کوي نو आवाज کوي خو ډېر غلې او ډېر پرو. هر دعا چې کوي او ځان له کوي نو ډېر غلې او ډېر پرو چې یا خدای په خبري او یا ستا زړه په خبري. څه وایي؟ قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا. اے اللہ بوڑھا شما، کمزور شما، سر میں سپن شو، د بدن ټول اعضاء میں کار پرے ہو. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. خزم بډایلا او زمغه انتها درجه د ضعف تر رسیدلې ما، لیکن ولم اكن بدعائك رب شقيا. اس توتیه تمهید کدي د دعا د قبول د پاره. لکه زه استاد وایم چې دا فلانه کار مې ده، تا مخکې ما سره ډېرې مهرباني کړې دي، اوس مې بیا د یو مهرباني درخواست ده. نو کته انسان هم پړ کې به سره هم راځي. اوس یو خو هغه ده چې دړه دې د زناوري هغه ځکه رحم نه راځي، او چې د انسان زړه وي او ته ورته سوال وکې تصور نه کېږي چې په هغه سوال باندې د انسان پړ کې رحم را نشي. نو اے پروردگارا ولم اكن بدعائك رب شقيا. اے الله چې کله ما تا ته دعا کړې ده او
او کله می سوال کړی دی نو نا امیده کړی دی نه ما اوس هم درته یو درخواست کولو والا یم خو چې نا امیده مې نه کې څه درخواست کوي څه درخواست کوي وإني خفت الموالي من ورائي اے پروردگارا زد خپل ژوند نه رستو یریږم چې ما نه رستو به دغه دین خدمت کولو والا څوک وي د دې دین خدمت به څوک کوي اوس خو تا اولاد څه لا غواړي یاره مال حال ډیر دی او بچی می زامن می نشته تربورانو ته به می پاتی نو خزه زکه کوم چې وارث پیدا شي تاسو خو په زاړه ځانم خزې دې لپاره کوي کنه چې د الله پاک نه څه شی غوښتل به سړی په کومه طریقه کوي هغه طریقه په دې سورت مریم کې الله د ذکریا علیه الصلاۃ والسلام په بیان باندې خلقو ته ښودلی ده که تاسو خیال وکئ قرآن کریم دا تر قیامته پورې د مسلمان دپاره لاه عمل دی او د هر شي طریقه کار چې دی هغه الله پاک په قرآن کې ښودلی دی بیا که یو سړی دا وایي چې بعضې خبره قرآن کې نشته نو عزیزانو دا یاد لرئ چې اول مفسر د قرآن کریم 6,600 آیاتونه دي او د دې تفسیر چې دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په 13.5 لاکھ حدیثو کې کړی دی نو د 6,600 آیاتونو تفسیر دیارلس لک حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د پیغمبر په حدیث کې چې څه اشکال پیدا شوی دی او خلق داغه په مطلب نه پیدا نو داغه د پاره مفسرین بیا الله پاک ائمه مجتهدین پیدا کړي ائمه مجتهدینو کې اول نمبر مجتهد چې و هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات په شپه باندې الله پاک امام شافعی رحمت الله علیه پیدا کړو په کومه شپه چې امام ابو حنیفه وفات شو نو په ما شپه باندې امام شافعی پیدا شو دریم نمبر بیا امام مالک کو زتا شته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې د دې خلکو درد د دې قرآن او د دې حدیث په زړه کې که تاسو وګورئ نو عمر لبا روټۍ خوند درنه کی چې دا هم لا څه زړه او دا هم لا څه عشق او دا هم څه درد بیا په دې ائمه مجتهدینو کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه عزیزانو داغه خلقو چې پیغمبر ته سل شپږ شلې کاله نږدې خلقو بعضو پکې هغه سترګې م لیدلې وې چې کومو سترګو جناب محمد رسول الله لیدلی خو بیا د دې خلکو ژوند د امام ابو حنیفه ژوند که تاسو وګورئ په یو رمضان کې دا اوس بله ورځ روژه تېره شوې ده په یو روژه کې به 1 ختمونه د قرآن امام ابو حنیفه کول 1 سحر نه به چې شروع شو ماښامه پورې به یو ختم وکړو
بیا به مونځ تراویح وغیره چې وشوي او بیا به شروع شو تر سهاره پورې به بل ختم. اوس خلکو ته ما ته یو ملا ووایي چې یاره ما ته دې کې لږه اشتباه ده، د ملیانو داسې ډېر خوند نشته. دې کې اشتباه ده چې امام صاحب 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی. وی چې دا لږ زما خیال کې نه راځي. مال دا ستا خیال کې ځکه نه راځي چې ستا په خېټه باندې هره شپه ډبلی ماتیږي، دومره بلا دی والی که نه؟ نو تا د خوب یقیني درځي. ته د امام ابو حنیفه هغه خوراک هم وګوره، هغه څکاک هم وګوره. خوب چې کوم شی سړي له ورولي هغه شي ته دا ائمه مجتهدین به نږدې نه ورتله، نږدې. بل دا چې خوب عاشق سړي له نه ورځي، خوب بېغمه سړي له ورځي. رحمان بابا وایي چې په زړه د یار غم وي څه به خوب کا، چې په زړه د یار غم وي څه به خوب کا، هر چې تا غوندې غمجن وي څه به خوب کا. خوب خندا په بېغمۍ کېږي رحمانا، چې په زړه د یار غم وي څه به خوب کا. خوب خو په بېغمۍ کېږي، د چا په زړه چې د یار غم یې هغه له خوب ورځي، هغه خوبونه کوي. نو زما عزیزانو ما هغه ته مولانا صاحب خبرې ما سره ډېرې مه کوه او لار لنډوه، خبرې ما سره ډېرې مه کوه. وی چې ولې ملزه لیونی یم، کېدای شي لاس مې خطا شي چېرته یو پړق در نه وباسم. خبرې مه کوه ډېرې. په باب د دین کې 3 قسمه خلقو متعلق به ما سره خبرې نه کوي. یو صحابه، یو ائمه محدثین، یو ائمه مجتهدین. د دې 3 قسمه خلقو متعلق به ما سره خبره نه کوي. کوم خلق چې پیغمبر ته نږدې د دین خدمتګار پاتې شوي دي، اصلي مسلمانانو مغه خلق. تاسو پوه شئ په خبره؟ پیغمبر ته نږدې. زه د شیعو سره کله کله د محرم کې ګړبړي، نو د تیر محرم کې مې د شیعو مولا ته ووی ما لکه خبره واوره، ته په ایمان یې ووایه چې ته په خپل کور کې خپلې ښځې سره فیصله کولی شي چې هغه څه وایي ستا او د هغې جوړ راځي؟ ویل نه چې ډېرو خبرو کې اختلافات هم سره راشي. مال ستا ښځه ده، ستا په نکاح کې ده، ته خپلې ښځې سره فیصله نشي کولی. او د چا تربیت چې د جناب محمد رسول الله په غیږ کې شوی و، ته 1500 کاله وروسته د ابوبکر او د عمر او د عثمان فیصلې کې. اوس مسله واوره، مولانا صاحب په کلاو غوږونو واوره. دا زه چې تاسو سره انګته نه اچوم، زه د دلایلو جنګ کول غواړم. دلایلو جنګ. د صحابو متعلق پیغمبر ویلی دي چې اصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه په شان د ستورو دي، هر یو پسې چې تاسو اقتدا وکړه دغه سمه لار ده. بل حدیث ته چې انما انا لکم مثل الوالد لولده. اے صحابه زه تاسو د پاره په مثال د پلارم لکه پلار چې د زوی د پاره. اوس که د صحابه منځ کې څه اختلاف تیر شوی وي نو پلار پوهېږه او دغه فیصله پوهېږه د خدای په مخ کې. ته 1500 کال وروسته چې خپله ښځه نشي ټیکولی، ته 1500 کال وروسته تلې د ابوبکر او د عمر فیصلې کې. بس غلی شو چې څه وخت کې میټینګ ختم شو، ما ته راغاړې وته، ما ته زما د نفس اپریشن دی و. مولانا صاحب په دې ښار کې ته مې او زه مې که زما د خولې نه دې غلطه خبره واورېده نو زما مرګ درته روا دی. نو عزیزانو هره خبره چې کوئ دلایلو سره کوئ. بله ورځ د یو امام چا راوستو وی چې د خوی ډېر خراب دی،
جمعات کې. نو هغه ته مې وی چې مولانا صاحب ته کوم ځای فارغ یې؟ وی چې ما کراچۍ کې دوره کړې. مال قرآن خو بیا خدر زینو ویلا مال خدای پاک ویلي دي چې قولوا للناس حسنا، خلکو ته چې خبرې کې خسته خبرې کوه. ویلا ویلي دي مال ته ولې غلطي خبرې ویل جی توبه. نه چې چا راوسته ما ته وی چې ته هم کله کله تقریر کې کنځلې کې مال ځلې ونیم کنه او دې جوړول غواړه. ازما کنځلې والله که په بدنیتۍ باندې وي او بس غصه راشي بعضې وخت کې خولې نه مې وځي. او ایمان مې دا دی چې قولو للناس حسنا. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د کافرو متعلق خدای پاک څه ویلي؟ څه به وي چې واصبر علی ما یقولون، دا دوی چې څه وایي په دې صبر کوه. واهجرهم هجرا جمیلا، او پرېږده دوی په پرېښودو نیکو سره. واصبر، صبر کوه. د هغې صبر انجام او عالم څه عالم یې څه چې په مکه کې څه ځای لرې دغه دی کوم ځای چې په کاڼو ویشتی شوی و، طایف ته لاړو چې دا دعوت یې ورکړو خلقو ته. هغې ماشومانو ته ویلي ولې یې په کاڼو دا لیونی دی. په کاڼو ویشتل شروع شو. حدیث کې راځي چې دومره یې وویشتو چې پڼې مبارکې د وینو ډکې شو. جبرائیل راغی چې الله وایي چې دا طایف په بله پې واړو، د لاس اوچت ویل یا الله په ما یې د کاڼو باران وکړو، خدای په اهل طایف باندې ته د رحمت باران وکړي. نن په تمام سعودي عرب کې دا د خط استوا لاندې واقع دي. د عرب ملکونه چې دي په دوی باندې نور داسې نیخ تاویږي، مونږ باندې داسې دي، په دوی داسې دي. دلته دا شدت د ګرمۍ ځکه زیاتي چې دا د خط استوا لاندې واقع دي. تاسو ورشئ هغه کویت وګورئ، داسې ځای دی لکه دلته مري او ابټابات او نتګلی وغیره چې داسې یخ ځای دی، هغه د رحمت باران پې خدای کړی. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د الله هر یو کار حیران کن دی. لکه ما تاسو ته یو باس یو کال کړی چې الله لفظ په اصل کې الهونو، د الهون نه اعلال نه بعد الله شوی دی، او د اله معنا چې دا هغه حیران کن ته وایي. په ځان نامه حیران کن ځکه ایښې ده چې په دې کائنات کې هر یو کار ته چې ګورې عقل ورته حیران شي. نو ذکریا علیه الصلاة والسلام واقعیت هم عقل حیران شي. دعا کوي په نیمه شپه کې، اذ نادى ربه نداء خفیا، پټه غوندې خدای ته التجا وکړه، هېڅوک نه و. څه ورته وایي چې یریږم چې د دې دین خدمت به ما نه وروسته څوک کوي، څوک به کوي. خدای سړی والا پکار دی. خو یو زوی ماله راکړه، سره د دې چې زه د شپږ کالو بوډا یم، زما بیبي د 80 کالو بوډای ده. نو الله ورته څه وایي چې قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك. اے ذکریا علیہ السلام استا خبر رشتیا دا چې تم بوډا استا بیبیم بوډای دا، لیکن قال ربك هو علي هين، ستا خدای وایي چې د بوډاو د بوډۍ نه زوی پیدا کول ما ته آسان دي. او بیا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، د دې نه مخکې مې ته پیدا کړې، ستا چېرته نام و نشانم نه و. اوس تا نه بچی پیدا کول دا خو ماته ګران کار نه دی. نو دی ورته څه وایي قال رب اجعل لي آیه، خدای نو چې زما د بوډای نه زوی پیدا کېږي نو ما ته یو نښه وښایه، یو نښه یې راته وښایه. نو نښه ورته څه ښیي چې ذکریا علیه السلام په کومه ورځ چې ستا د بوډۍ حمل شي نو ته به 3 ورځې چا سره خبرې نشي کولی، نو یقین ولره چې ستا زوی را روان دی.
3 ورځې. عزیزانو 10 ورځې تېرې شوې، 10 میاشتې، او یحیی علیه السلام پیدا شو. چې پیدا شو دعا خو قبول شو. اوس د الله پاک یو قانون دی، 1,24,000 پیغمبرانو کې د الله قانون دا دی چې پیغمبري ورکوي 40 کاله پس. ځکه دا بلوغ چې دی دا یو جنسی بلوغ دی او یو د عقل بلوغ دی. جنسی بلوغ چې دی هغه 15-16 سال بعد وشي، او د عقل بلوغ چې دی هغه 40 کال بعد کی. 40 کال پس داغه عقل بالغ شي. نو هر پیغمبر ته به پیغمبري 40 کال پس ورکړه کېده چې عقل کمال ته ورسي. د ذکریا علیہ السلام د دې دردمند دعا برکتو چې الله پاک یحیی علیہ السلام ته پیغمبري 3 کال پس ورکړه. چې د 3 کال شونو پیغمبریم کو. نو عزیزانو 2 خبرې دي. یو خدا چې د ټول زندګۍ مکمل اعتماد هغه د خدای په ذات کوي.